أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير. الله رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کې فرمایي چې زه په هر یو شیز باندې قادر یم، ما ته د هر یو شیز اختیار شته، ما تاسو پیدا کړي او زه ستاسو رب یم او دا ټوله دنیا چې څونه ده دا ټول ما پیدا کړي دي. زه ستاسو خالق یم، مالک یم، رازق یم. تمام معزز سامعین، زما د خبرې مقصد دا دی چې موږ خپل ژوند صحیح معنو کې د الله په فرمانبردارۍ کې تیر کو، د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې په خپل ژوندۍ کې راوړو. نن سبا د فتنو دور خو خلک مونږ ټول یادو چې د فتنو دور دی، خو د الله د رحمت نه مونږ ولې نه امید کو؟ مونږ د الله رحمت ولې داسې کم تر ګڼو؟ مونږ د الله رب العزت رحمت نه د خو امید ولې نه ساتو؟ مونږ دعا کو ولې نه قبليږي؟ مونږ دعا کو ولې نه قبليږي؟ د غیر راز دا دی چې مونږ مور او پلار خپه، مونږ روړه خويندې خپه، مونږ چم غوند کې د مونږ چې سونه همسایگان دي مونږ خپه، او په خبرو باندې مونږ یو بل سره تر مودو بغض عناد ساتو. زما عزیزانو، زما مقصد دا دی چې مونږ الله دینو پیژنو، د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک کلی طریقې پیژنو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رهن سهن څنګه، داغه لباس څنګه، داغه عبادت څنګه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام زندگی څنګه و. زما معزز سامعین کرام، مقصد د خبرې دا دی چې مونږ د الله دین او پیژن. الله رب العزت زمون خالق ته، زمون مالک ته، زمون رازق ته. ولې مونږ نن دا نه امید شویو چې په خپل غیر چاپیره حالاتو باندې مونږ د یو بل سره په لګو خبرو باندې بغض عناد ساتو؟ مونږ په جمعات کې ولاړ یو، بیا هم د یو بل سره زمونږ ډکی او د بغض عناد. امین کرام، تقوا اختیار کو، پرهیزګاری اختیار کو، د الله حبیب صلی الله علیه وسلم زندگی خپل جون کې راولو. ول عزت به مونږ له دواړو جهانو کامیابی راکړي. الله رب العزت ته اول مانم راضي شي، بیا د تاسو ټولو نه راضي شي، او الله رب العزت ته زموږ په زندګۍ کې، زموږ د آل اولاد په زندګۍ کې دینداری راولي، تقواداری راولي، زموږ کورونه الله د قرآن د تلاوت نه منور کی، او زمونږ په ژوند کې د الله رب العزت د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې راولي. معزز سامعین، چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک زموږ په زندګۍ کې راغو، الله رب العزت به موږ له دواړو جهانو کامیابی راکړي. الله دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.